الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دا ساؤنڈ کار کئی سلو بندگی نہیں تھا لاندے بٹن کی زما عزت مندو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ومونږ او تاسو باندې ډېر احسانات دي او د الله جل شانه احسانات چې مونږ او تاسو شمارو او د هغې ګنتي کو هغه نشو شمارلی زما عزت مندو د بیان موضوع به وي د زنانو مبارکي اسلام کې او د اسلام نه مخکې د زنانو کم اهمیت او به اسلام چې راغی زنانو ته کم مقام ملو شو او زنانو دی الله د دین د پاره کمی قربانې دي دی هغې باره کې به انشاءالله بیان کوم زما عزت مندو اسلام نه وړاندې د زنانو هغو باندې به ډېر ظلم کېدو او هغو باندې به ډېر زیاتې کېدو وړه وړی بچی به راواغېستې او هغه به په ځمکه باندې ژوندی دفن کولې او چې کله به ورته د لور زیری میلاو شو چې لور دې شوې ده وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم چې زیری به ورته میلاو شو چې لور دې شوې ده نو تک تور مخ پې واړو د غم د وجې نه او چې کله به د کم زنانه
د هغې خاوند به وفات شو نو هغه زنانه سره به ډېر ظلم کوو د کور ټول خلکو به ورته وي ته سپېری او ستا د سپېروالي د وجې نه خاوند دې وفات شو نو سزا به ورکوله سزا به دا ورکول چې یو کمرې ته به ور واچوله 4 میاشتې به دې کمرې کې دننه داوه باد به نه راوباسل او د لرې ځای نه به ورته خوراک وراچو او دسمات به هم دقلته کېدو بار ته به هم نه راوباسل چې دې خلک کم ونیني وایي دا سپېره ده 4 میاشتې پس به وایي د دې سپېروالی ختم شي لیکن زما عزتمندو چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک د نبوت کالی ورکو او د نبوت هغه تاج یې ورته په سر باندې کېښودو نو دغې زنانو ته رب العالمین د حیا صدرګی ور واچو دې زنانو ته الله عزت ورکو زما عزتمندو دی صحابیاتو کی یو صحابیه ده دا غلوم د حضرت خنسا رضی الله تعالی عنها دا ډیره زیاته مشهوره شاعره وه ابن اثیر رحمه الله فرمایي وایي په دې باندې د علماو اتفاق دی چې د دې زنانه په شانتې بلې زنانه داسې اشعار نه دي ویلي نه به ووایي نه ویلي دي لیکن په 16 هجرۍ باندې د هجرت په 14 کال باندې چې کله د قادسیې جنگ راغی دغه ټیم کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نو دی خپل 4 زامن راوستل او خپل 4 زامنو ته د جهاد د جذبې د شوق ترغیب ورکړي ایو عجیب انداز کې هغه ته خبره کوي خپل بچو ته ای زما بچو ما ستاسو د پلار سره خیانت نه دی کړی ما ستاسو د پلار عزت نه دی خراب کړی ما ستاسو د ماماګانو په عزت باندې داغ نه دی لګولی زما عزتمندو هغه 4 زامن دا د دې زنانه دینی جذبه وه هغه 4 زامن په میدان جهاد کې 4 شهیدان شو چا ورته وی 4 زامن دي شهیدان شو یوم ژوندې پاتې نه شو وی الحمدلله د الله شکر ادا کو او ان شاء الله قیامت کې به زه د خپل بچو سره د رب العالمین د رحمت د سوري لاندې ولاړ یم ان شاء الله دا دې زنانو دیني جذبه وه حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا په اسلام کې د ټولو نه اولنې شهادت د دې شوی دی دا د حضرت یاسر رضی الله تعالی عنہ بیبي وا او د حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ مور وا چې کله دی مدینه منورې ته ځي نو ابو جهل ظالم دی اونې ولا او سزاګانې ورته شروع کړې زنانه ذات وا تکلیفونه به ورکوله کله چې به حضور صلی الله علیه وسلم د دو په خوا باندې تیر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ته صبر تلقین ورکو د دې به نورم دینی جذبه سیوا شوه حتی تر دې پورې د ابو جهل ظالم ولګېد یوه نیزه راواخیستله او دی په دې شرمګاه کې وواله دا جسم یې وله 2 ټوټې کو
دا د زنانو دی الله د دین د پاره قربانې نه دي. د حضور صلی الله علیه وسلم بیبی دا صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی د دې نکاح په عرش کې شوی دا. د هغه حضرت عائشہ دا رضی الله تعالی عنها چې کله د مدینه منوره منافقینو په دې باندې الزام ولګو، بهتان په ولګو، نو چې کله په یوسف علیه السلام باندې بهتان ولګید نو د هغې صفایي چا وکړل؟ اقا ماشوم چې کوم زانګو کې پروت هغه د یوسف علیه السلام صفایي بیان کړله. څه وی که د یوسف علیه السلام شاته لمن شتېدلي نو زلیخې ته ګناه ده، او که مخې ته لمن شتېدلي نو بیا به یوسف علیه السلام ته ګناه وي. نو چې کله لمن وکتل نو شاته لمن یې شتېدلي وو. کله چې یهودیانو په مریم علیه السلام باندې الزام ولګو ستا خاون نشته نو ستا څنګه بچی پیدا شو، بیا قرآن هم د هغې جواب کړی ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. دې خو لا به هم مور شته، د آدم علیه السلام خو مور او پلار دواړه نه والله پیدا کړي وو. نو چې کله دو دا الزام ولګو دقه عیسی علیه السلام په زانګو کې دی او د خپل مور صفایي بیانوي. جوریج یو لوی بزرگ تیر شوی دی، دعاګانې به قبلې دی، هغه باندې الزام ولګېد. خلک راځي د هغې کوډګۍ ورانوي، نو دی ورته وایي هغه ماشوم راولئ، هغه ماشوم راولئ چې کم ماشوم د دې زنانه پیدا شوی دی، هغه ماشوم یې راوړو. نو جوریج کرامت والا بزرگ و تپوس ته کوي وی ته د چا نه دی ماشوم ته وی، نو دی ته وښود فولا فولا کس دی، پلانکې کس دی. نو د جوریج صفایي ماشوم وکړل، د مریم علیه السلام صفایي ماشوم وکړله، د یوسف علیه السلام صفایي ماشوم وکړل، لیکن صدیقه کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا باندې چې تهمت ولګېد صفایي الله په خپله وکړله، صفایي الله وکړله. زما عزتمندو زنانا د دو جنت د تلل په مقابله د نارینو کې آسان دي. د هغې مثال ذکر کوم. یو روډ جی ټی روډ دی، یو روډ بایپاس دی. بایپاس معنی دا چې دې کې تکلیف نشته، غزان خپل مقام ته رسول دي. او جی ټی روډ باندې خو کله بازار راځي او کله پکې چوکۍ راځي او کله یو څه او کله بل څه. نو د نارینو جنت د تلل مثال د جی ټی روډ دی او د زنانو جنت د تلل مثال د بایپاس دی. او د هغې دلیل احادیث مبارکه دی. حدیث مبارک مفهوم دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم زنانا پینزا وقت مز گئی در رمضان المبارک روجی نیسی دخپل شرمگاہ حفاظت گئی. نبی علیہ السلام فرمائی جنت بنا داخلی گی، جنت بنا داخلی گی. رسول اللہ فرمائی د جنت اتوانا دروازی بہت اللہ کو لوی گی، د جنت اتوانا دروازے بہت اللہ کولاوی کی. او اللہ بہت رب العالمین فرمائی کم دروازہ باندې خوخی باغ دروازہ باندې جنت داخل شا. اس زمان عزت مندو چې کله حضور صلی اللہ علیہ وسلم د جنت او د جہنم سیل کئی نو زیاد تعداد هغه جہنم کی د زنانو ولیدو. زمان عزت مندو دا ولی دا زیاد تر د خپل خاوند نافرمانی د وجنه. او دا د نن نه 1441 سال مخکې
یا 1440 سال مخکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث مبارک مفهوم دی، ټول عمر به ورسره وکې چې معمولي غوندې غلطي در پکې ویني یا معمولي څیز درته وایي چې راوړه او را دې نه وړو، نو دی به څه وایي ما چېرته تا نه خیر نه دی لیدلی. یعنې د نن نه 1400 کاله مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وینا ده او حقیقت هم دقه دی، دقه حقیقت دی کې شک نشته. د رسول الله په وینا کې شک کول هم ګناه ده. مونږ خو تاسو دې الله معاف کړي، دین دا صرف د جماعت پورې به دی، بس جماعت ته رادن نشه او ټوپۍ په سر کا بېشکه ادب به کې، جماعت ته رادن نشه ادب سره کېنه، فضول خبرې مه کوه، ولې دا د الله کور دی. نو دا دین دا صرف د جماعت پورې خاص نه دی، دا بار معاشره کې هم د الله د دین خبرې کول دي، دا د الله د دین شریعت او د رسول الله طریقې ځان کې نافذ کول دي. یو سړی وایي جماعت ته راغی، د هغه نه دین نومو دین جماعت کې اصلي ته ویاره وایي زه به ستا ګورې نن میلمه یم، خو ښځې نه یې تپوس وکړه، وایي ډېره ښه ده ښځې نه به تپوس وکړه، وایي ښځې ته داسې ووایه چې ګوره جومات ته میلمه راغلی خو دین ته نوم دی، ګوره داسې ورته ووایه، وایي ډېره ښه ده. کله چې سړی تللی کور ته تللی دی، ښځې ته وایي میلمه راغلی دی او دین ته نوم دی دین، وایي هغه ما ته وایي چې ستا میلمه کېږم، هغه ښځه ډېره هوښیاره وه، هغه یې ورته ووایي چې دې جومات کې کښېنه بار ته رانه شي، جومات کې کښېنه بار ته رانه شي. ولې دا دین خو د هر چا په کار کې کار لري، دا دین خو د هر چا په کار کې کار لري. دین ماته وایي فردیه والا زندگی تېروه، دین ماته وایي حیا والا زندگی تېروه، دین ماته وایي غیبت مه کوه، دین ماته وایي د خپل خاوند قدر کوه، دین ماته وایي خیرې مه کوه. یو کار نه دی چې زه یاد کړم، په هر کار کې کار دی. دین دا صرف د جماعت پورې نه محدود نه دی، دا کور کې هم دننه دین والا زندگی تېرول دا کامیابي ده. زما عزتمندو، حضور صلی الله علیه وسلم زیات تعداد، کثیر تعداد هغه جهنم کې زیاتره زنانه ولیدو. ولې خپل خاوند نافرمانی کوي، د خپلې فردې خیال نه ساتي، د زبان خیال نه ساتي، دی الله نه نه یریدله. زما عزتمندو، یو صحابیه ده، د هغه نوم د حضرت اسما رضی الله تعالی عنها. یو اسما د ابوبکر لور وه، یو د یزید لور بنت یزید، دا د یزید لور وه حضرت اسما. دا یو ځل راغله نبی علیہ السلام ته فرمایي د الله نبی زه یو سوال باره کې راغلی ما او تمون ټول زنانه را جمع شوي وو او په مشوره باندې زه رالیږلی ما یو څو خبرو سوال تاسو نه کوم. صحابه کرام ناست دي، ورته وایي د الله نبی وایي نارینه چې کوم دی نو حج لمځي، نارینه چې کوم دی جهاد لمځي، نارینه د جمعې په مونځ کې هم شریکت کوي، نارینه چې کوم دی زکات هم ورکوي، او موږ خو په کور کې دننه ناست یو، دو چې کله جهاد ته لاړ شي مونږ د مال خیال ساتو، دوله چې کوم دی نو د دو هغه خواهش پوره کوو او هغه بچي په خپل خېټه باندې چې کوم دی 9 میاشت ګرځو. نو اې د الله نبی دو ته به ډېر ثواب میلاوي که مونږ ته به ډېر ثواب میلاوي؟ آیا مونږ د دو سره ثواب کې برابر یو که کم یو؟ نبی علیہ السلام صحابو نه تپوس وکړو، وایي چېرته داسې ښکلی سوال هم چېرته اورېدلی، څومره ښکلی سوال یې وکړ، څومره ښکلې پوښتنه یې وکړله. صحابه فرمایي د الله نبي مونږ خو داسې مونږ یقین کې هم نه راځي چې زنانه به هم لا داسې تپوس کوي. نبی علیہ السلام ورته وفرمیل آو تاسو د هغو سره د دین په کار کې شریک یې، تاسو د هغو سره په دین په کار کې شریک یې. شریک معنی دا
چې هغو د کم دین او د اعلای کلمت الله دپاره کم محنت، کم جدوجهد، کم کوشش کوي، نو چې څومره اجر الله هغو له ورکوي دونه اجر الله رب العالمین د دې بیبي ته ورکوي. زما عزتمندو، اصل کی زنانہ دا با حیا والا زندگی تیرے. اللہ سے فرمائی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اللہ فرمائی جاہلانو پشانتی بے پردگی بنا کوئی. مخ کے چکم خلق تیر شوے دے داسی بنا کوئی پردہ کی با زندگی تیر ہوئی، پخپل کورون کی بدن زندگی تیر ہوئی. دا نبی علیہ السلام لور دا حضرت فاطمة الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. ہاغ فاطمہ یوزل وطا نبی علیہ السلام فرمائی فاطمہ برس پومی تو گو رسول اللہ سے مست پومی تا نیو تا قتلا بے وردوی دریم کرد باندی چوتوی. نبی علیہ السلام وطا فرمائی فاطمہ ولی نگوری ویزم ابا جانا نن بدیس پومی تا پردی خلق گوری او دا حغوستر کی بدو تا مخامخی اس پومی تا نو دا سی نچی زماستر کی دا غود استر گو سرم یوزینش. اللہ اکبر. دیتا حیا والا زندگی ہوئی. اللہ دے من کی حیات پیدا کی. نبی علیہ السلام فرمائے النساء حبائل الشیطان. رسول اللہ فرمائے دا خزی دا چکم دے دا شیطانانو رسی دی رسی. دا عمر رضی اللہ عنہ یو قول لے قول اغوی زنانو سر مشورہ کوئی خوب مشورہ عمل مکوئی گوئے مشورہ و سر کوئی مشورہ باندے گوئے عمل مکوئی. نصف العقل لی دیر زردو کی گی. زمائدت مندو شریعت اسلام دی زنانو تا یو مقام ورکو او شریعت او اسلام زنانو تا یو ترغیب ورکی. صحابہ کرام صحابیات راجم شوال زنانا یو وفد نبی علیہ السلام تر آگئے زنانو وی اللہ نبی قرآن مجید کے دا نارینو ذکر دیر زیاد تے زنانو نشتا. نبی علیہ السلام مندی دوشتم سپارے کے وہ آیات نازل شو ان المسلمین والمسلمات لس صفات حسنہ پہ کی ذکر شو لس صفات حسنہ. ان المسلمین والمسلمات مسلمانان سڑی مسلمانان خزے والمؤمنین والمؤمنات مومنان سڑی مومنان خزے والقانتین والقانتات تابدار سڑی تابدار زنانا والصادقین والصادقات رشتنی سڑی رشتنی خزے والخاشعین والخاشعات یریدن کی سڑی دا اللہ نا یا عجز کون کی سڑی عجز کون کی خزے والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کون کی سڑی صدقہ کون کی خزے والصائمین والصائمات روزنون کی سڑی روزنون کی زنانہ والذاکرین اللہ والذاکرات ذکر کون کی سڑی ذکر کون کی زنانہ جدا لس صفات پچا کے رالل. اللہ فرمائی اعد اللہ لهم مغفرہ. اللہ فرمائی زما وعدد چی مغفرت پہ کم زما وعدد مغفرت پہ کم و اجرا عظیما او زبدل عظیم اجر ورکوم. دیو جب عزت مندو یو خود صحابو ایمان و ایمان صحابہ کرام و ایمانی جذبہ. یو صحابی داغلون دے ماعزی اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام تاراغی اللہ نبی ما نسینا شویدہ شادی شدو
رسول الله صلی الله علیه وسلم تی سر بل طرف ته واړو، بل طرف ته راتاو شو. الله نبی مانه زنا شوی ده، نبی علیہ السلام تی دی بل طرف ته سر واړو، بل طرف ته راتاو شو. سلور کرته په خپل ځان باندې گواہی وکړه. نبی علیہ السلام ته فرمایي ستا حالات ټیک دي، مانه ستا دماغي هر څه برابر دي؟ ها بالکل. آسان کار نه دی، خدا ډېر ګران کار دی. دې صحابي ته دا پته وه چې ټیک ته په دنیا کې به ما ته د دې سزا میلاو شي، آخرت کې به ما الله پاک کی. نبی علیہ السلام صحابو ته وی دا رجم کوي، کاڼو باندې وولئ. الله اکبر، آسان کار نه دی. یو میدان ته راوستو، کېنوئ او زما د پندو ماعز اسلمي رضی الله تعالی عنہ باندې گزارې شروع شو. مونږ دا کله کله وای خدای په مخ ته ځمکه باندې اسلامي نظام راولي، دا دقه دپاره وایو. نن هغه درندگان ناودي، درندگان وړو وړو ماشومانان سره بدفعلي کوي، وړه وړه ماشومانان د بدفعلۍ نه پس بیا قتل کوي. درندگان ناودي، درندگان. هفته کې روزانه یو کیس راځي. الله دې کمې پیشې ماف کې زیات تر مې زموږ خیبر پختونخوا کې دا کیسونه ډېر راځي. درندې ته ځناور ویلی کېږي. وړه ماشومه د اته نهو کالو ماشومه هغه ته ونیسي ظالمه او د هغې سره د الله نافرماني وکړي، بیا قتل کې ته به الله له څه جواب ورکړي؟ ته خپل خور نه لرې، ته خپل بچی نه لرې. شریعت چې دا سزا مقرره کړې دې دپاره ده، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. دې کې چا کې عقل په دې د هغې نه غټه فایده دې نه علي. راوله کلم کله د خلکو مخکې سزا ورته ورکوله سزا او دا خلک یې ویني، قسم په خدای کې بیا څوک قرآن کار وکړي. اوس د دقې خلکو بیا دوستان ډېر دي. دا کم چې دا نافرماني وکړي، کم حکومت راغی او سزا یې ورته ورکړله، کم یو راغی او په چا وکړي چې کم د هغه فانسي کو. الله دې کمې پیشې معاف کړي. ځکه خو دغه حالات شروع دی. نن درنده تم دا موقع ده چې زما د تپوس څوک نشته، زما نه څوک بدل نشي اخیستی. نو قیامت کې به الله له څه ورکړي؟ قیامت کې به الله له څه جواب ورکړي؟ دا خو د دې صحابي ایمانی جذبه وه چې خپلې ګناه اظهار کلم کله وکړو. زما عزتمندو، یو غزار باندې ولګېدو، یا د اوښ جامه وه په هغه باندې یا بل څه څیز غزار باندې ولګېد، جسم نه وینه تیزۍ سره لاړله. د عمر رضی الله تعالی عنه باندې دا وینه ولګېدله. او نبی علیہ السلام فرمایي که د ماعز اسلمي رضی الله تعالی عنہ دا توبه په دې ټولې مکې والا باندې تقسیم کې، رب العالمین به دې ټولې مکې مغفرت وکړي. دې ټولې مکې به الله مغفرت وکړي. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې خبره کوي، نو الله پاک به دې صحابي ته کم مقام ورکوي؟ خپله ګناه یې مخې ته کړله. دنیا کې به دا د کاڼو غزارۍ برداشت کړم، آخرت کې بیا سزا ته جوړ نه یم. الله څه فرمایي؟ ولا تقربوا الزنا. الله فرمایي زنا ته به نږدې کېږم نه، فحاشۍ ته به نږدې کېږم نه. دې وجه باندې امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي بعضې اعمال، بعضې ګناه الله په دنیا کې وباسي. یو د هغې نه دا ګناه ده که د بل مسلمان عزت دې خراب کو، نو ستا عزت په الله خراب کړي. بل زنانو ته دې وکتل، د هغه عزت دې تار تار کو، ته به د ځانه خبر نه وي، ستا عزت هم الله خراب کړي. داوزی د انسان ده. الله څه فرمایي؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. الله فرمایي مؤمنانو ته حکم دی خپل نظرونه ښکته کوي، نظر ښکته کوي، نظر به خیر ساتي. دا زنانه چې مخې له رالاله، دا نظر دا د شیطان د غشو نه یو غشی دی. نن الله دې کمې پیشې معاف کړي، مونږ ټول ګناهګار یو.
ټول ګناهګار یو، الله دې مونږ معاف کړي. نن د موبایل په وجه باندې نظر څومره غلط استعمالي. هغه سترګې چې الله پاک یو بهترین نعمت درکړی دی، راواله قرآن راواله په دې سترګو باندې د مور او پلار دیدار وکا، راواله په دې سترګو باندې د علماو زیارت وکا. عجیبه غوندې حالات شروع دی. پخوا به خلک د علماو ته ملاقات ته تلل، دې دپاره چې عالم د ملاقات ته لاړ شم. اوس د الله کمې پیشې معاف کړي، خلک ځي تصویران ورسره وباسي، څه نور برادن نشي. دې وجه باندې عزتمندو نن هغه موبایل هغه نظر غلط استعمالي. نو که په لار باندې یو سړی روان دی، زنانه لار باندې روان دي، دې ځان سره دا سوچ وکړي چې دا زنانه به هم د چا خوري، دا به هم د چا تروري، دا به هم د چا چې کوم دی نو موري. نن که دې زنانو ته زه په ښه نظر باندې نه ګورم او زه د خپل نظر خیال نه ساتم، سبا هم زما خور څه په لار به رواني، سبا زما مور هم په لار باندې رواني. ته برداشت کې څنګه چې یو کس نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغی، الله نبی اسلام راوړم خو د یوې خبرې اجازت پر راته کې، د زنا اجازت پر راته کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رب العالمین ډېر لوی حکمت ورکړی و. نبی علیہ السلام ورته په کوم انداز کې جواب ورکوي؟ څه ورته نبی علیہ السلام وایي؟ آیا ته وایي محبت ساتي چې ستا د مور ته څوک بدپیلي وکړي؟ وی نه. آیا ته خوښې چې ستا د خور سره څوک بدفیلي وکړي؟ وایي نه. په دې انداز کې ورته نبی علیہ السلام لګیا دی، دې ته پته ولګېدله د دواړو جهانو سردار محمد مصطفیٰ صلی الله تعالی علیہ وسلم په لاس مبارک راواغېستو او د دې کس په دې سینه باندې کېښودو. دې کس وایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په دې سینه باندې لاس کېښودو، زما سینې ته دننه یخوالی ورورسېدو. او د دواړو جهانو سردار دعا وکړل، خدای د دې زړه پاک کړي، زړه پاک کړي. دا صحابي چې کله ایمان راوړو، دی وایي قسم په الله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه دعا ماته کړې ده، د هغې نه پس زما په زړه کې چېرته اشتباه هم نه ده راغلې د زنا. زما عزتمندو، زنانو ته الله رب العالمین عزت ورکړی، خایس او حسن ورته الله ورکړی. دا د دې وجې نه دی چې دا به خپل حسن غیر ته ښکاره کوي. فرمایي کمه زنانه چې هغه خوشبو استعمال کړله، په کور کې دننه نه، د کور نه بار، او دې په لار باندې روانه ده او د دې د وجود او د جسم چې کومه خوشبو لګولې ده په خلکو باندې بوی ورغې، فرمایي دې زنانه باندې د رب العالمین لعنت ورېږي، لعنت پې د الله ورېږي، لعنت. او زه خپله خبره ده کوم، یو ځل ګاډي کې دننه ناستم، ګاډي کې تاسو یقین وکړئ، زنانه داسې راوړې دي او زنانه په لار باندې ولاړې وې، هغه بوی دننه ګاډي ته هم رادننه شو، دومره خوشبو استعمال کړي وه. شریعت څه وایي؟ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. الله چې څه وایي، د الله چې رسول چې څه وایي هغه ومنه، نور اخوا مه ځه. بس چې کوم خبرې نه تا منې کوي د دې نه منې شه. دې وجه باندې زما عزتمندو، کله دا مړی وشي، مړی که نه، تاسو دې زنانو ته ګورئ، تاسو به چې خالص بس هغه زنانه چې هغه ومه وته وایي که څه وته وایي، هغه پوره شي بیا د پلار کور ته روانې، داسې لباس، داسې پیزار، ته به ورته وایې ته خو مړې ده روانې، حیران به ورته شي. یو ځای کې وایي د مړې خیرات و، د مړې 2 کسان ناروان وو چې وږي شوي به وو، یو کس دی بل کس ته وایي راځه چې ورشو واده دی، وایي دا ورته پته نه وه چې د مړې خیرات دی. یو کس ورته وایي یاره که زمونږ نه څوک تپوس وکړي چې د چا میلمانه یې، نو څه به ورته وایو؟ یاره وایي موږ ورته ووایو چې موږ د دې ناوې کور میلمانه یو. نو چې کله دننه ناستې جو، د کور میزبان خو خامخا میلمنونه تپوس کړي چې په خیر یې ورسره غلی دی، حضرت صاحب تاسو د چا میلمانه یې؟ چې موږ خو د دې ناوې کور میلمانه یو. دا خو د مړې خیرات دی، دا خو د مړې خیرات دی.
هغه کسان هم ډېر زیات هوښیار وایي دا زنانه خو په داسې انداز کې را روان یو، موږ وایو که چېرته واده دی. ما عزت پندو نه، زنانه به خپل حسن ښکاره کوي خپل خاوند ته، غیر ته به نه ښکاره کوي. دی به پردې واله زندګي تېروي. ما تاسو ته مخکې دا خبره وکړه، پرونی خبره ته کوم، پرونی سړک په غاړه باندې یو نارینه و هغه ته ګاډی خراب شو. پرونی مازدیګرۍ خبره ته کوم، ګاډی ورته خراب شو، ګاډي کې پیټرول ختم شو یا څه ختم شو، زنانه ورسره وې، 3 زنانه ورسره وې. هغه غریبانان یې کېنولې، حالانکې موږ ورته وویل که د پیټرولو مسلې چې پیټرول ورته راوړو، وایي نه ګاډي کې بله مسله ده. نو 2 هلکان ورسره وو، هغه ورته دیکه وواله داسې ښکته لاړله. نو موږ ناست وو، تاسو یقین وکړئ یو ګاډی راغی دې زنانو ته ودرېدو، وایي راوخېږه اکې یوازې سړی. ما یې دا د زنانو دا د الله د رضا لپاره نه دی ولاړ، دا د الله نافرمانه دی. هغه لاړو، بیا بل بدبخته راغی. بیا ورته موږ وایو خورئ تاسو دا ځای لږ بدل کړئ، کټ موږ سره پروت و، کټ هم د سړک نه خوا واړو، هلته هم پرده کې کېنولې. داسې دومره سوچ نشته چې آخر زه خپل خور نه لرم، زه خپل مور نه لرم چې زه دې ته سپک نظر باندې ګورم. زما یې د پندو یو خو د هغې نه دا مقصد دی چې زنانو خپل لباس داسې جوړ کړی دی چې هغه فتنه عامه کوي، معاشره کې خلک په فتنه کې مبتلا کوي. بولقرا والا په درون انداز کې چې لار باندې روان چې نارینه ته دا پته نه لګي چې دا ځوانه ده او که بوډۍ ده، د الله نه نه ریږي، د خپل رب نه نه ریږي. دې وجه باندې زما عزتمندو زنانه د نارینه په مقابله کې جنت ته تلل اسان دي. رسول الله فرمایي 15 وخته پابندۍ سره مونځ دې کوي، د رمضان مبارک روجې دې نیسي، د خپل شرمګاه حفاظت دې کوي. نبی علیہ السلام فرمایي الله رب العالمین به ورته د جنت 8 دروازې کولاوي کی، کومه دروازه باندې غواړي داخل دي شي. نو څومره لویه خبره ده. زما یې د پندو زما زنانو نه عاجزانه دغه مطالبه ده چې موږ او تاسو خپل ژوندۍ کې د الله احکامات راوړو. د فتنې او د فساد دور دی، ویصبح مؤمن ویمسی کافرا، سهار به مسلمان ماښام به کافر، ماښام به مسلمان سهار به کافر. زما یې د پندو دقه ده چې داسې کارونه او داسې حالات به راشي چې انسان نه به د ایمان سلب شي، د ایمان هغه ذوق به د دې نه ختم شي. دې وجه باندې زما یې د پندو بیان اصل مقصد دا دی چې زمونږ او تاسو فردې والا حیا والا زندگی تیرو، دنیا کې هم کامیابی ده، آخرت کې هم کامیابی ده. رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ الله ګناهونه معاف کړي، الله د ټول عالم ګناهونه معاف کړي. سم یې سم واورئ، الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله زموږ زندگی عملي جوړه کړي، الله عمل کې اخلاص پیدا کړي. څونه بیماران دي، بیماران لپاره دعا وکړئ الله صحت کامله عاجله مستمره ورته ورکړي. الله امن او امان راولي، خدای امن او امان راولي، خدای فتنه او فساد ختم کړي، الله امن او امان راولي. مسلمان خپل منځ کې متفق او متحد کړي. چاکور کې مشکلات الله مشکلات ختم کړي، چاکور کې بې اتفاقي الله اتفاق اتحاد راولي. الله زموږ په سترګو کې د دین رڼا پیدا کړي. الله زموږ سترګې د ګناه د غلطو خبرو د اورېدلو نه وساتي. الله زموږ زبان د غلطې وینا نه وساتي. الله زموږ لاسونه زموږ خپې د الله د نافرمانۍ نه وساتي. زموږ د جسم چې څومره اعضا دي الله دا ستا په اطاعت کې استعمال کړي، ستا د نافرمانۍ نه وساتي. آخر وخت کې دا پاک او عظیمه کلمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله.